بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده او خاص الله تعالی سره دی مفاتح الغیب خزانی د غیب لا یعلمها چې نه پیژني هغې لره الا هو مگر الله تعالی ویعلم ما الله تعالی پیژني هغه څه فی البر چې په وچه کې دي والبحر او په دریاب کې دي وما تسقطو او نرا پریوزی من ورقت هیڅ یو پاڼه الا یعلمها مگر الله تعالی پیژني هغې لره ولا حبة او نه یو دانه فی ظلمات الارض پتیرو د ځمکې کې ولا رطب او نه یو لوند څیزو ولا یابس او نه یو وچ څیز الا فی کتاب مبین مگر په کتاب واضح کې دی. دی آیت مبارکه کې الله تعالی کامل علم او کامل قدرت بیان دی چې الله تعالی قدرت او طاقت په هر یو څیز باندې حاوی دی ګیره اچولې ده او د الله تعالی علم ډېر کامل دی. د الله تعالی د علم نه هیڅ یو څیز پټ نه دی، نه یو ذره نه یو غټ څیزو نه یو ښکاره او نه یو پټو نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې نه انسان او نه جناتو او نه جماداتو کاغه سالی او کسانالی دا ټول د الله تعالی په علم کې دي. د الله تعالی د علم نه یو ذرم چرنده پټه نه ده. مخکې آیت کې بیان شو چې والله اعلم بالظالمین، الله تعالی ته ظالمانو ښه پته ده چې الله به دې له کله عذاب ورکړي او څنګه به ورکړي. دا عذاب هم د الله تعالی په پټو خزانو کې یو څیز دی، الله ته د علم دی. په یو قوم باندې به عذاب راځي نو کم عذاب به راځي، څنګه به راځي او په کم ټیم به راځي. د دې علم نه فرشتې ته وي، نه نبي ته وي، نه بل چا ته وي. دا علم هم صرف او صرف الله تعالی ځان سره خاص کړی دی. دا خو چې کله الله تعالی اراده وکړي نو متعلقه فرشتې ته حکم وکړي چې پلانکي قوم باندې دا عذاب نازل کا، او هغه نبي ته الله تعالی وحی راولېږي چې ستا په دې قوم باندې عذاب راتلو واله دی، ته له دې ځای نه وځه. پیغمبر چې په یو کلي کې په یو علاقه کې موجود وي، د هغه په موجودګۍ کې عذاب نه راځي. د هغه ځای نه روان شي، د علاقه خالی شي، ځکه پیغمبر سراپا رحمت دی. پیغمبر چې په یو کلي کې نو رحمت موجود دی، او د الله عذاب د الله رحمت سر نشي جمع کېدی. پیغمبر علاقې نه وځي، دلته شاته عذاب راشي. مکی والو د نبی علیہ السلام نه عذاب غوښتو
وی دا عذاب راولا کله به راولي. نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي عذاب خو د غیب یو څیز دی او د غیب علم صرف او صرف الله تعالی سره دی. او دا د الله تعالی مرضی را چې د مکی ولته عذاب ورکی او کنه ورکی، او که ورکی نو کم قسم عذاب به ورکی. نو آیت کې د الله تعالی کمال قدرت او کمال علم بیان دی چې د الله تعالی د علم نه سپټ نه دی. انسان تبت سپټي هغه سیزونم د الله نری پټ چې انسان تیم پس کې نه حسابه. دا یون د پاڼې را غورځېږي، څومره ونې دي دنیا کې او د هغې نه څومره پاڼې را غورځېږي. د پاڼې دا را پرېوتل انسان هم دا په خاطر خوا کې نه راولي، هندې له څه حیثیت نه ورکي. الله نه دا پاڼه د را پرېوتلو هم پټ نه دي. نو ای انسان ته به ترنه څنګه پټ شي او ستا اعمال به د الله تعالی نه څنګه پټ شي او ته به د الله تعالی په علم کې څنګه نې او ستا د اعمال به د الله تعالی په علم کې څنګه نې چې هغه څیزونه چې انسان یې څه کې نه حسابي. نو انسان خو بیا د الله تعالی یو قیمتي مخلوق پیدا کړی دی چې د په اعمالو باندې خو په کائنات کې فیصلې کېږي. ښې او بدې فیصلې خو د انسان د اعمالو د وجې نه کېږي. نو انسان او د انسان عمل به څنګه د الله تعالی نه پټ شي. وعنده مفاتح الغیب، دا عنده مخکې راغی، د دې وجې نه تخصیص راغی. عنده خاص الله تعالی سره دی، یعنی دا هیچا سره دا خبره نشته، صرف او صرف الله تعالی سره دی. دا غیب و علم چرین دا الله تعالی سره دی، دا نبی سرم نشته او فرشتي سرم نشته. دی غټو غټو فرشتو سرم دا غیب و علم نشته، دا علم صرف او صرف الله تعالی سره دی. جبریل علیہ السلام یو پیرا د انسان په شکل کې راغی، نبی علیہ السلام مجلس کې کېناستو. صحابه حیران و چې جبریل علیہ السلام ته کتلو، د هغوی دا ګمان نه چې دا فرشته راغلی، دا انسان دی. دغه ښکلې پټکې واله و، تکه توره ږیرې وه، سپینې جامې اچولې وې او تازه غسل یې کړو. د نبی علیہ السلام مخې ته کېناستو. دې حدیث ته حدیث جبریل وایي. دا د مشکات شریف دویم روایت دی، مسلم شریف کوم دا روایت دی. نو جبریل علیہ السلام د نبی علیہ السلام نه یو څو سوالات وکړو. هغه سوالاتو کې یو سوالات دا و چې قیامت به کله راځي. نو نبی علیہ السلام ته جواب ورکو چې مل مسئول عنها بعالم من السائل. د قیامت باره کې چې څوک هم د چانم کم ټیمم تپوس کی نعت به د علم نی. یعنی که ته زمانه تپوس کې، که د بل نبی نه تپوس کې، که د فرشتي نه تپوس کې، که نبی د فرشتي نه تپوس کی یا فرشته د نبی نه تپوس کی او یا امتی را پیغمبر نه تپوس کی، نو د علم چا سرم نشته. اب ته چې ما ته دې پته نشته، لکه څنګه چې سوال کوونکي ته پته نشته، نو دارنګې تپوس کوونکي ته او دارنګې چا نه تپوس کړی شي ته هم پته نی. نبی علیہ السلام دا میرش لا ادری ما ته پته نشته. خو نبی علیہ السلام داسې یو جمله ووی چې د هغې مطلب دا دی چې څوک هم د چانم کم ځای کې هم تپوس کې د قیامت باره کې یا تر دې علم بني.
دا ولا جواب د ځان نشي ورکول چې په پلانکې ورځ باندې. یعنی دې علم صرف او صرف الله تعالی سره دی. بیا هغه تپوس کو اخبرني عن اماراتها، د قیامت علامات خو به یې که نه، هغه علامات راته وښیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، چې کله ته ووینې چې هغه خلکو چې په خپو باندې خپې ابلي وو، پیزار یې په خپو کې نه او دارنګې په بدن باندې پوره جامې نه وي، او دارنګې یتطاول رعاء الشاء چې هغوی به بیزې سرولې، په صحرا کې په دیهاتو کې به اوسېدلو. هغه خلک را پاسېده یو بل سره په آبادو کې یو بل سره مقابله شروع کړه چې زما آبادی داسې او زما بلډینګ داسې دی. په آبادو کې په عمارتونو کې یو بل سره مقابلې شروع کړې. او دارنګې نبی علیہ السلام فرمایل چې ان تلد الامة ربتها، چې کله وینځه رولګي خپل مالک وزیږي. مطلب د حدیث دا دی چې کله لور رولګي په خپل مور باندې حکمونه په هول شروع کی، او لور خپل مور ته حکمونه کی او وینځه خپل آقا ته او مولا ته حکمونه کی. یعنی خبر بالکل الټه شوه. حکم خو به مور لور ته کی او دارنګې پلار به زوی ته کی، او زوی رالګي پلار ته چلونه ښي او پلار ته حکمونه کی، او لور رالګي مور ته حکمونه کی. بس پوه شه خبره الټه ده، نو قیامت به الټه کیږي، دنیا به الټه شي. بیا به دا وخت بیا قیامت قایمیږي به. نو دا قیامت چې دی دا د غیب د علم نه دی، د دې علم صرف او صرف الله تعالی سره دی. د الله نه ما سوا فرشتې ته هم پته نشته چې دا به کله وي. اسرافیل علیه السلام چې هغه لومبنۍ شپېلۍ وهي، هغه ته هم پته نشته چې زه به کله شپېلۍ واما. صرف دونه ده چې هغه شپېلۍ د هغه په لاس کې ده، هغه په انتظار کې دی چې حکم به ماته کېږي، خو کله به کېږي نو هغه ته هم د دې خبرې پته نشته چې دا به کله کېږي. ملک الموت ته هم دا پته نه چې زه به دې انسان نه روح کله اخلم. دا خو الله تعالی هغه ته را ذمهداري حواله کړي او ټایم ورته وښي او ورته ووایي چې دې انسان نه پلانکي ټایم کې روح واخله. د هغې نه مخکې خو فرشتو ته هم پته نه چې زه به موږ به د انسان نه روح کله اخلو. وعنده خاص الله تعالی سره دی مفاتح الغیب. مفاتح دا جمع د مفتح دا یا جمع د مفتح دا. که د مفتح جمع شي نو معنی کنجي ده، د کلا وهلو آله چې ته کنجي ویل کېږي. او که دا جمع د مفتح شي نو بیا هغه ځای ته وي، هغه صندوق ته وي، هغه خزانې ته وي چې کې مال پروت وي قیمتي، ته مفتح ویل کېږي. نو که چېرې مفاتح جمع د مفتح شي نو معنی خزانې دي، نو الله سره د غیب خزانې دي. او که جمع د مفتح شي نو بیا کنجیانې، نو الله تعالی سره د غیب کنجیانې دي. او ظاهره خبره خزانې کولو نی او نه سر عام پرتی پټې پرتی او تالی ورته لګېدلې وي. نو ظاهره خبره خزانه هغه چا سره چې چا سره چابي مینو. که تا سره خزانه شته لیکن چابي نشته دننه نشي ورتلی. نو مفاتحو که د مفتح شي او که د مفتح جمع شي دواړو یو مطلب دی.
کنجیان د غیبو یعنی د خزانو او الله سر خزانه د غیبو. او غیب څه ته ویل کیږي؟ یو د غیب لغوي معنا ده، لفظي معنا. نو د غیب لغوي او لفظي معنا خدای چې کل ما غاب عنک، چې ستا د نظر نه پټ دی نو به دا غیب دی، چې تا ته علم نشته او تا ته ښکاري نه معلوم درته نی، بس دا غیب دی. په دې معنا کې هر چا سر د غیب او علم دی. د هر چا نه ډېرې خبرې پټې دي او چا ته ډېرې خبرې ښکاره دي. یو انسان ته به یو خبره پټې بل ته به ښکاري، نو چې چا ته ښکاره ده هغه سره ګویا کې د غیب او علم دی. لیکن د قرآن په اصطلاح کې او د شریعت په اصطلاح کې غیب دې ته نه وي. غیب چې هغه علم ته وي چې هغه نه په اسبابو سره معلوم شي او نه چاته معلومي په بل طریقې سره، نه په وحی سره، نه په الهام سره، او نه په کشف سره، او نه په اسبابو سره، نه په وسایلو سره، او نه په تجربې سره. چې دې سره معلوم نشي نو دا غیب دی، او دا صرف او صرف الله تعالی سره دی. دا الله تعالی علم نه په اسبابو سره الله تعالی ته راغلی، نه په وحی سره، او نه په کشف سره، نه په تجربې سره، او نه په کسب سره، او نه په وسایلو سره. او د الله نه ما سوا چې بل چاته علم حاصلیږي هغه د دې خبرو سره حاصلیږي. یا هو الله تعالی هغه ته وحی وکړي لکه نبي ته وحی کیږي، هغه ته علم ښکاره شو. نو نبي ته چې دا وحی وشو دا د غیب و علم نشو. په دې معنا کې د غیب و علم دی چې امت ته پته نشته نو هغه ته پته را. لیکن دا به نه وایي چې پیغمبر سره د غیب و علم دی، یعنی څنګه چې د الله تعالی سره د غیب و علم داسې پیغمبر سره، دا معنا به نه ده. یا هغه ته الهام وشي، یا هغه ته کشف وشي، یا هغه په تجربې سره علم حاصل شي، په وسایلو سره، په اسبابو سره، نو دغې ته د غیب و علم نه ویل کېږي. دلته کې د غیب معنا دا ده هغه علم چې هغه بل هیچا سره نشته، هغه صرف او صرف الله تعالی سره دی. او دا د آینده باره کې خبرونه چې آینده به څه کېږي، په دې کائنات کې څه کېدو والا دي، قیامت به کله راځي، څنګه به راځي، په کم ټیم به راځي، د دې علم چې هغه الله تعالی سره دی، خزانیم الله تعالی سره دي. نو مفاتح جمع ده او غیب ته اضافت کو. د دې یو بل معنا معلومه شوه چې د غیب د هر څه غیب چې څونه خزانې دي دنیا کې بلا سیزونه دي، دای خزانې چې هغه پټې دي هغه الله تعالی سره دي، او د الله نه ما سوا بل چا سره نه دي. لا یعلمها الا هو، نه پیژني هغې لره. لا یعلمها ای لا یعلم مکانها، د دغه خزانو د دغه کنجانو ځای کم ځای کړی، د دغه ځای چیرې دا صرف او صرف الله پیژني، الله ته معلوم دی، او د الله نه ما سوا بل چاته نه معلومو. لا یعلمها نه پیژني هغې لره الا هو مگر الله تعالی. یعنی علم مستقل چې دی الله تعالی سره دی. او بیا الله تعالی مرضی ده الله پیغمبر ته، فرشتو ته، اولیاء ته دا علم ورکی، چاته په وحی سره، چاته په کشف سره، چاته الهام سره، او چاله الله تعالی قوت ورکی ناغه بیا علم غیب نی. غیب و علم خو صرف الله سره دی. هغه بیا هغه ته علم مشاهده شو نه معلوم شو هغه ته الا هو مگر الله تعالی.
او بخاری کی روایت تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائلو کہ مفاتح الغیب خمسنو دلته کې دا مفاتح الغیب نه مراد څه شی دی د غیب دا کنجیانې څه دي نو نبی علیه السلام وفرمیل چې دا 15 څیزونه دي چې د مفاتح الغیب دي او بیا نبی علیه السلام د سوره لقمان اخرانی آیت تلاوت فرمایو چې ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم دا صرف او صرف الله تعالی سره دی end of the time چې دی دا صرف او صرف الله تعالی تعالی چې دا به کله کیږي قیامت څوک په خپل تجربه سره په خپل علم سره نشي حاصلو چې کله وي او دارنګې ويعلم ما في الارحام وینزل الغیث باران بکله کیږي او څومره بکیږي دې علم هم صرف او صرف الله تعالی سره دی باران بکله کیږي نو څومره بکیږي نو په کم کم ځای کې بکیږي نو فایدهمن به یو که نقصان ده به وي هغې کې به آفتونه وي او کنه کې به فایدې وي دا ټولې خبرې وینزل الغیث دې علم هم صرف او صرف الله تعالی سره دی انسان هو کړه دې وخت معلومین په وسایلو سره معلومي په اسبابو سره معلومي هغه تخمینه وي ځوان وي ګمان وي یقیني خبره نه چې په دې ټایم به فکس په دې ټایم په دې سیکنډ به شروع کیږي او پلانکي ځای کې به شروع کیږي هغه صرف علاقه یاد کی او امکان د چوشي داسې او ډېرې پیرې شوی او ډېرې پیرې نه دی شوی وینزل الغیث یقیني علم د باران دا الله تعالی سره دی دا هم د غیبو په کنجانو خزانو کې داخل دی ویعلم ما فی الارحام او په رحم کې څه دي دا نطفه چې کله رحم ته لاړه د دې نطفې نه به الګ پیدا کېږي او که جینۍ او په څه ټایم به پیدا کېږي به او دارنګې دا به کامل به وي که ناقص به وي نیکبخته به وي او که بدبخته به وي او دی به په کم ځای کې او څومره ساګانې به اخلي څومره رزق به استعمالي دا ټولې خبرې د دې علم هم صرف او صرف الله تعالی سره دی او دارنګې څلورمه خبره دا چې انسان به سبا څه کي وماذا تکسب غدا وما تدري نفس سبا به انسان څه کي سبا نه مراد ده د اوس نه بعدو آینده کې څه کېدو واله دی مونږ سره د دې باره کې چاته پته نشته دی چې آینده کې به ما سره څه کېږي او څه کېدو واله دی خیر دی او که شر دی تکلیف به وي که راحت به وي دا به څه رسیږي به د دې علم هم انسان سره نشته او دارنګې وما تدري نفس بأي ارض تموت یو انسان له به مرګ کم ځای کې راځي په کم ټایم باندې او په کم ځای کې به راځي د دې علم هم انسان سره نشته نه د هېچا سره به دې خبرې علم نشته چې مال او په کم ځمکه باندې او په کم ټایم او په کم وخت کې به او په کم حالت کې مال مرګ راځي د دې علم هم چا سره نشته دا 15 خبرې دا د الله تعالی د غیب د خزانو نه او د کنجانو نه دي دا الله تعالی نه نبی ته دا علم ورکړ نه فرشتې ته ویعلم ما فی البر والبحر باقی ابن عاشور لیکلی دي چې کومې خبرې په وسایلو سره په اسبابو سره په علاماتو سره معلومې شي نه هغې ته غیب نه ویل کېږي
لکه یو انسان د بدن تبه معلومه کی په علامات ترمامیټر سره او په نبض سره، یا انسان په علاماتو سره هواګانو سره باران معلوم کی چې دا هواګان یخ یخ راړي کیدای شي باران وشي. دا د غیب علم نه دی، دا امور غامضه دي. امور دي خو پټ دي، او چاته پټ دي او چاته ښکاره دي. انسان چیرې په اسمان کې سپوږمۍ وویني په تیز نظر سره یا په دوربین سره، دا خو غیب نشو، دا خو ده په دې آلاتو سره معلوم کو. نو داسې ډېرې خبرې دي چې چاته پټي چاته ښکاره وي، نو دا په غیبو کې نه راځي. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، او الله تعالی پیژني هغه څه چې په وچه کې دي او په دریاب کې دي. فی البر مخکې کو، ځکه انسان زیاتر په وچه باندې اوسیږي. په دریاب کې خو انسان په خاص موقعو باندې او سفر کې و، لیکن زیاتر د انسان زندگی دا په وچه باندې ده او دا مخامخ ده. دریاب خو پټ دی. الله تعالی پیژني هغه چې په وچه باندې دي او هغه چې په دریاب کې دي. دا دواړه څیزونه الله تعالی ته د علم دی، که په وچه څوک اوسیږي او که په دریاب کې څوک اوسیږي، او که انسان دی او که د انسان نه علاوه مخلوقات دي. څنګه په دې وچه باندې چې بلا شي مخلوقات دي کنه بې شمېره، دکه شان بې شمېره مخلوقات په دریاب کې دي. بلکې په دریاب کې مخلوقات غټ غټ دي په مقابله د وچې. په وچه باندې غټ مخلوق مونږ ته اتیو دارنګې اوښ ښکاري، لیکن د دې نه غټ مخلوقاتو چې په دریاب کې دي میانو، چا څو ټنه چې په څو ټنه باندې مشتمل هغه بیان په دې دریاب کې اوسیږي. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. یونس علیہ السلام په دریاب کې دی او په لاندې ویخ کې دی او بیا د مئی په خېټه کې دی. هلته چې یونس علیہ السلام لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وی، هغه آواز الله تعالی اوري او الله تعالی ته علم کړي چې دی وخت یونس علیہ السلام کم تیارو کې دی او په دریاب کې لاندې دی، الله نه سپټ نه دی. وما تسقط من ورقة، او نه را پرېوځي یو پاڼه، من ورقة هیڅ یو پاڼه، د ونو نه دا پاڼې را غورځېږي. دا پاڼې چې کله وچې شي یا هسې په سیلۍ سره او په هوا سره، دا پاڼه چې د ونې نه کته را غورځېږي، دا هم د الله تعالی په علم کې دا چې پلانکي ځای کې پلانکي کلي کې پلانکې ونې نه پلانکې پاڼه دې وخت کې کته غورځېږي، دا هم د الله تعالی په علم کې ده. انسان حیران شي چې د الله علم څومره وسیع او څومره فراخه دی چې دا خو مونږ ته ردې اندازه نشي، لکه مونږ ته ګورو مو دا څه معمولي خبره ده، د الله نه دام پټ نه دي. په دنیا کې څومره ونې دي، څومره ځنګلات دي، او بیا په هغې کې څومره پاڼې دي او څومره را غورځېږي په یو ټایم کې. دا چې معمولي سیلۍ راشي نو زنانه بیا ټوله ورځ لګی ځای جارو کوي او پاڼې نه راغونډېږي او نه ختمېږي. دا په یو کور کې یو ونې، بیا په دنیا کې څومره ونې دي، څونه پاڼې دي او کم ځای کې راغورځېږي او د شپې او د ورځې، دا ټول د الله تعالی په علم کې دی. انسان ته به ترې څنګه پټوي او ستا اعمال به د الله تعالی نه څنګه به پټوي. الا یعلمها، مگر الله تعالی پیژني هغې لره.
دا پاڼه چې را پریوزي گویا کې دا ردی موت او مرګ شو. چې کله د پاڼې د را پریوتو الله ته علم دی نو گویا کې یو غوټۍ چې کله کولو شي دی نه تیغ روزي او پاڼه روزي او ونه څانګه دام د الله تعالی په علم کې دی. دې اخرنۍ مرحله یاد کړه نو د ابتدا نه وارې تر اخره پورې دا ټول د الله تعالی په علم کې دی. ولا حبتن او دانا حبتن دانی توي کلان دی پزمکه کې دی کا پونه کې دا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې ظلمات مراد ای فی بطونها دا دانی زمیدار لاندې زمکه کې اونولي ای باندې خور راوړي نغه په گویا کې پتیارو کې شو پټ شو دا دانم د الله تعالی په علم کې دا زمیدار خو دا دانی دک شانتی اونولی او دا دانه په دلمک کې سوک سمی چې دا تیغ بر رازی او لاندې نزی جرل لاندې زی او تیغ بر رازی نو آیا دا دانه سوک په دلمک کې سما کی ظاهر خبره چکم دا اډو کې دی نو دای دار طرف نه تیغ خو نه روزي دا یو خاص دی دا کده نه تیغ راځي او دا څوک رو باسي دا دانه څوک سمی پزمکه کې لاندې حالانکه تا خو دغه شانتي نستره او دا سمولو چې جرل بلاندې زی او بره تیغ به بر راځي دام د الله تعالی په علم کې او الله تعالی نظام دی د فرشتو په ذریعه صدا دانی الله تعالی سمی او دا غین یو خپل بوټي جوړیږي. ولا حبتن او نه او دانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې یعنی پزمکه کې دن نپټ وی. ولا رطب او نه او تازه او لون سیزو ولا یابس نه وچ سیزو کلام د دی او کوچ سیزو نه دی کدا خوراک دی او کدا خوراک نه علاوه دی کدا انسانانو دی او کدا زناورو دی او کدا نورو دی دا ټول چره الا فی کتاب مبین مگر په یو کتاب کې دی مبین واضح او سرګند. د کتاب نه مراد یا لوح محفوظ دی په یو لوح محفوظ کې واضح لیکل شوی دی. لوح محفوظ یو غټ تخته ده چې پای وای د ارس تفصیلات موجود دي یعنی الله تعالی دا ارس باقاعده محفوظ کړی دی او جزئیات سره ذرات سره. او یا د کتاب نه مراد د الله تعالی خپل علم دی د الله تعالی د علم نه سپټ نه دی او نه تکنه سو کواړه دی او کلویری ا د الله تعالی په علم کې محفوظ دی. انسان به د الله تعالی څنګه هغه په پرده کې شي او پټ بشي او د جنات په څنګه پټ شي دا خو به خامخا د الله تعالی په علم کې وي. او خاص الله تعالی سره دی خزانه د غیب نه پیژنې ایلره مگر الله تعالی. الله تعالی پیژنې آسو چې په وچه کې او په دریاب کې دی او هغه چې نه راغورځېږي هېڅ یو پاڼه مگر الله تعالی پیژنې هغې لره. او نه یو دانه په تیارو د ځمکې کې او نه یو لوند سیدو او نه یو وچ سیدو مگر په کتاب سرګند کې دي. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى
ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين وهو الذي يتوفاكم اللہ تعالی آزاد تے چه وفات کوي تاسو لرا باللیل پشپکی ويعلم ما جرحتم اللہ تعالی پیجنی آسو چه تاسو کسب کوي بالنهار پروس کے ثم يبعثكم فيه بیا اللہ تعالی راپورت کوي تاسو لره پای کې لیقضا اجل مسمى د پاره دی چې پوره کړی شي نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بیا خاص اللہ تعالی تا واپس کېدل ستاسو دی ثم ينبئكم بیا با اللہ تعالی خبر در کوي تاسو ته بما کنتم تعملون فها یعملونو چې تاسو بکول وهو القاهر او اللہ تعالی غالب دے فوق عباده د پاسا د بندگانو خپلو ويرسل علیکم اللہ تعالی را لیگی پتا سباندے حفظتن نگہبان فرشتے حتی اذا جاء احدکم تردی چکل راشیو د تاستا الموت مرگو توفته رسولنا وفات کوي اغلرا فرشتي زمونگا وهم لا يفرطون اغي کمی نکوي ثم ردوا الى الله بیا بدی واپس کولی شي اللہ تعالی تا مولاهم الحق چه مالک ددی بر حق ذات دے الا له الحکم خبردار خاص اللہ تعالی دا پر فیصل دا وهو اسرع الحاسمین اغا دیر زرد حساب کون کندے پدی آیتونو کے بیان دے چې د قیامت نه بعد دوباره ژوندی کېدل او الله تعالی په حضور کې پیش کېدل دا برحق دي او دا به کېږي تاسو دې نه انکار ولې کوئ د هغې یو مثال دا دی چې تاسو روزانه د شپې وده کېږئ تاسو له خوب راځي او الله تعالی تاسو باندې خوب مسلط کی که انسان نه غواړي نو خامخا دې وده کېږي او بیا دې سار راپاسي نو دا خوب چې دا په منزله د مرګ دی په شان د مرګ دی النوم اخو الموت دا خوب چې دا د مرګ یو ورور دی چې څنګه سودا وده کېدلو دا پشان د مرگ دی او بیا تاسو را خوبه دوباره را پاسه نو دغه شان به تاسو د مرګ نه بعد دوباره به راپورته کیږئ او الله تعالی ته پیش کیږئ تاسو سره به حساب کتاب کی
ډیرو کافرانو د مر نفس دوباره ژوندون نه منو. دا قیامت د ورځې نه بعد دوباره پاسېدل او پورته کېدل او حساب کتاب نشته دی. دا ناممکن دی. نو قرآن کریم ته به طور مثال وي تاسو چې ویده شئ نو راپاڅئ نه. دا خوب چیرې دام یو مرګ دی. الله تعالی د انسان نه روح چې دا قبض کی. انسان کې دوه قسمه روحونه دي. یو ته روح حیواني وایي چې پای سره انسان ژوندی دی او ساه اخلي. چې کله دا روح د انسان نه وځي نو انسان مړ شي، بې حرکته شي او بې جانه شي. او یو روح نفسانی دی چې پای سره انسان ادراک کی او احساس کی. انسان معلومی خو بدو او ګوري اوري. چې کله انسان ویده شي نو الله تعالی د انسان دا روح نفسانی واخلي. بیا انسان په خبرم نه پوهیږي، ګوریم نه اوریم نه احساس هم نشي کولی. او غبل روح په انسان کې وي چې ته روح حیواني ویل کېږي. په هغې باندې انسان ژوندی دی او ساه اخلي. چې کله انسان مري نو روح حیواني او روح نفسانی دواړه الله تعالی قبض کی. او د خوب په ټیم کې الله تعالی د انسان نه روح نفسانی اخلي او روح حیواني موجودي. او دا الله تعالی چې اخلي دکه شانتي یو ورځ به الله پاک ستاسو نه روح حیواني مو اخلي او تاسو له موت او مرګ به راشي. او چې څنګه سحر الله تعالی هغه روح بیا واپس په تاسو کې واچي او تاسو سترګې وغړوئ، خبرې کوئ، پوهیږئ په هر څه باندې. دکه شان به الله تعالی د مر نه پس دوباره په تاسو کې روح واچي چې کله الله تعالی تاسو ژوندي کي. چې څنګه تاسو سهار راپاڅئ دغه شان د قیامت په سهار به بیا پاڅئ به. د دې نه انکار هم مه کوئ. څنګه چې دا کار حقیقت دی دغه شان دغه هم حقیقت دی. وهو الذي يتوفاكم بالليل. او الله تعالی هغه ذات دی چې وفات کوي تاسو لره. وهو الذي حصر دی په دې کې یعنې دا کار ستاسو بوتان او معبودان نه کوي. دا هغه یو ذات دی چې هغه الله تعالی دی هغه دا کار کوي. وهو الذي او هغه ذات دی ناغه څوک دی خو دغه یو ذات دی چې دا کار کولی شي بل څه خو دا کار نشي کولی چې هغه صرف او صرف الله تعالی دی. یتوفاکم د توفا حقیقي معنا ده یو څیز پوره اغستلو چې صفاتې نشي. هر څه سره اغستلو ته توفا ویل کېږي. نو مراد تینا موت تی. حقیقی معنی دا توفا دا موت تی. متوفا هغه چې وفات کړی شوی نه مرګ پرې راغلی وي. او مجازي معنی را دی خوب دی. نو دلته کې حقیقی معنی نه ده مراده، مجازي معنی مراد یتوفاکم ای ینیمکم. الله تعالی اود کوي تاسو باللیل په شپه کې. دا شپه الله تعالی د خوب د پاره د آرام او د راحت د پاره پیدا کړې ده. وجعلنا اللیل لباسا. دا شپه چې دا یو پرده ده او دا د خوب د پاره ثبات ورته ویلی دی. په دې کې انسان آرام او راحت کی. یتوفاکم باللیل ای ینیمکم باللیل. الله تعالی تاسو د کوي په شپه کې. ویعلم ما جرحتم بالنهار. دا موت او دا خوب دا تقریبا یو شانتی دي. لکه حدیث کې وتا
النوم اخو الموت ویلې دی چې دا خوب چیرې دا د مرګ هغه رور دی، نه بالکل اک شانتی دی. څنګه چې انسان ودی پس پویږي نه، اوري نه، ویني نه، ګوري نه، ګرځي نه، او دارنګې نه سوچ او فکر کولی شي، دارنګې دا موت هم دک شانتی دی. نو یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار، او الله تعالی هغه ذات دی چې پیژني هغه چې تاسو کسب کوئ بالنهار پر ورځ کې. دی اصل کې اکثر داسې ده چې اکثر خلک د شپې خوب کی او اکثر خلک د ورځې کار کی. کیدی شي یو انسان د شپې ډیوټي کی او کار کی، لیکن عمومي او عام طور همیشه داسې نی، همیشه د انسان کار د ورځې وي او آرام د شپې وي. که بعض اوقات الا ماشاءالله د بعضې خلکو که د شپې کار او د ورځې خوب نه هو بعضې خلک دی، او قرآن اکثریت خبره کی چې د شپې آرام او د ورځې کارو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، الله تعالی پیژني هغه چې تاسو کسب کوئ بالنهار پر ورځ کې. مراد نه کار کسب دی، که تاسو د معیشت کار کوئ او که تاسو د آخرت کار کوئ او که دنیا کار کوئ، که ښه کوئ او که بد کوئ، الله تعالی پیژني. جرحتم د جرح نه دی. د جرح اصل معنا چې دا یو سا اغستون کې حیوانو هغه زخمی کول په تیره سیز سره، په نوک سره، په غاښ سره، په چاړې سره، یا په بل یو تیره سیز سره چې دغه د سرمن ته کټ کې او زخمی کې، نو دې ته اصل کې جرح ویل کېږي. تمزیق الشیء، یو سیزو ټوکړي ټوکړي کولو، سیری کولو او زخمی کولو ته وایي. د دې وجې نه دا په ګوا باندې چې کوم کراس کېږي ته جرح ویل کېږي. په ګوا باندې جرح پاتې را. ګوا چې کومه ګواهي کړې ده د قاضي مخې ته او د مفتي مخې ته او د جج مخې ته، نو بیا مخالف وکیل پای باندې بیا جرح کی، کراس کی، یعنی دا گواهی زخمی کی او کوشش کی دا گواهی مات شي او خراب شي، ځکه ورته جرح ویل کېږي. نو زخمی انسان تم جریح وي، چا زخمی شي وي. نو جرحتم چې تاسو کسب کوئ، او د کسب ته او د کار ته جرحتم ولی وي. د ورځې دا کارونه دونه په اسانه او په نرمه نه کېږي، خامخا ځانه به خولت وي او خامخا مشقت به برداشت کړي او ګرځې به، نو ګویا کې ځان زخمی کې، ځکه جرحتم وي. جرحتم بالنهار، چې تاسو کسب کوئ، کمایي کوئ، بالنهار پر ورځ کې. دا جمله معترضه را، ورنه عبارت اصل کې داسې وهو الذي يتوفاكم بالليل او ثم يبعثكم فيه. تاسو الله تعالی د شپې وده کی او بیا هم د ورځې را پاسي سارې مالو، او چې را پاسې نو څه کوئ بیا؟ خو کار کسب پسې روان شئ. نو چونکه انسان چې څنګه سار پاسي نو فوراً دې کار پسې روان شي. نبی علیہ السلام با چې یو لښکر به لېږو نو سهار وختي به لېږو، او چې په خپله به تو نو سحر وختي به تو. او ترمذي شریف کې روایت دی او نبی علیہ السلام دعا کړې ده، اللهم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ زما د امت په سحر کې برکت واچې.
هغه صحابي چې کوم دا روایت نقل کی هغه هم داسې کولو چې هغه هم سحر وختي چیرې هغه تجارت دپاره خپل نوکران او غلامان به یې لېږل به نو سحر وختي چونکې خلک کار پسې روان شي نو کار به په ټیم وشي او برکت دی پکې یعلم ما جرحتم بالنهار الله پیژني هغه چې تاسو کسب کوئ بالنهار په ورځ کې ثم یبعثکم بیا الله تعالی پورته کوي تاسو مراد ترې نه یوقظکم تاسو خودئ او د خوب نه پس الله تعالی تاسو را پورته کی یعنی هغه روح پکې بیا الله تعالی واپس واچي انسان کې بیا زندگی ورته میلو شي او بیا را پاسي ثم یبعثکم ای یوقظکم فی النهار الله تعالی را پورته کینی را ویخي تاسو فیه په دغه ورځ کې او یبعثکم ځکه وایي چې مخکې یتوفاکم یې ویلی دی ورنه بعث را پورته کولو ته وي او مراد یې نه راویښول دي نو چې څنګه دا اوده کېدل ستاسو په خپل اختیار کې نه دي نو دارنګې دا راویښېدل هم ستاسو په خپل اختیار کې نه دي دا الله تعالی غواړي تاسو له خوب راشي او الله تعالی غواړي تاسو را بیدار شئ او راویښ شئ کنی الله غواړي تاسو به اوده په اوده پاتې شئ ډېر خلک داسې دی چې اوده شوي دي او بیا پاڅېدلي نه دي د شپې په خوب کې هغې له مرګ راغلی دی خلک یې راپاسي او هغې راپانسي ځکه الله تعالی نه غواړي نو بس نشي راپاسېدی اصحاب کهف څه د پاسه 300 کاله اوده نو بیا اوده دا راویښېدل د انسان په خپل اختیار باندې نه دي چې ته غواړې راپابسي دا الله غواړي ته راپاسي اوس هغې مړم نو ژوندي وو ساه یې مغستو دا نه چې ګنې مړو نو ځکه دا اصحاب کهف 300 کاله مړه نو دا ژوندي وو دي ساه اغستو او باقاعده فرشتو اړول راوړولو لیکن الله تعالی نه غوښتلو نو نشو راپاسېدی الله تعالی بیا 300 کاله بعد بیا هغې راپاسو نو راپاسېدلو دا د الله تعالی مرضي ده نو ای کافرانو مشرکانو دا موای چې د مړ نه پس موږ دوباره څنګه راپاسو به او څنګه به ژوندي کیږو دا سارې مال څنګه راپاسئ تاسو فیه په دې ورځ کې او دا ولې الله تعالی به تاسو سارې مالم بیا راپاسي لیقضا اجل مسمى دپاره دی چې پوره کړی شي قضا اصل کې د یو څیز انتها ته وي خلک وایي قضا یې راغلی و نو څه مطلب و اخري وخت یې راغلی و دم قضا دا ټیم راغلی وه نو مراد دا وخت پوره شو انتها ته ورسېدو اجل مسمى نیټه مقرر کړی شوی دا مسمى لفظي معنا ده نامدار کړی شوی نو مطلب دا دی مقرر کړی شوی د هر چا لپاره یو خپل ټیم مقرر دی چې کله هغه ټیم ته دی ورسي نو بس خبره پوره شي بیا دا لیقضا اجل مسمى ولې ووایي د انسان دا زندگیم د شپې او د ورځې نه عبارت دی خو شپه دا ورځ دا سهار او ماښام او سهار او ماښام په دې چل باندې انسان ټیم پوره کړي خلک یې د لویږمه حالانکې تر ورو ختمیږي ستا چې کوم اویا کاله اتیا کاله زندگی ده دا هر ورځ ستا د زندګۍ نه یو ورځ کټ کېږي ته دا مه وایې چې ګنې زه ښه کېږم ښه کېږي نه ته اخرې ته رسېږي ستا د زندګۍ نه یو ورځ کټ شوله دا ورځ لړه په دې طریقې سره ستا زندګي ختمه شوه
اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی. شاعر وی دا بیگا سبا چی رازی دا بیگا سبا راتللو د ماشوم نه ځوان جوړ کو د ځوان نه بوډا جوړ کو هغه فنا کو دی بیگا سبا دا چلو کو امونگا نگه دا چل کی گو دا چل کی گلنگی دا مونگا فنا کی دا مونگا حقین دا مونگا فنا کی دو طرف تروانیو. اجل مسمى نیٹا مقرر ثم الیه مرجعکم چکلا نیٹا مقرر شی ستاسونا فرشتی روح والی چی دائبان لاندیت کرا روان دے بیا بتاسو اللہ تعالی تا جمع کیے با. ثم الیہ بیا خاص دی اللہ تعالی تا مرجعکم واپس کے دل ستاسو دی. اصل کی دی دنیا کی داخل خوار شوه دی مخی دا ټول انسانان یوزے و جمع و دا دی روحون پا عالم ارواح کی ټول یوزے و بیا دنیا کی دیونستلی شو خوار شو بیرا غنڈی با اللہ تعالی نو دا ټول اللہ تعالی پزما کی دن راغون کی یوزے تا دا دیو جنتا سو گوره دا قبرستان ټول یوزے پا یو زے کے ټول مڑی را جمع شوی او پا دی قبرستان کے بار بار خلق دفن کیگی دا مڑو دا پاس مڑی اغا دفن کیگی تا خو زمانی تیری شون دا کیوزے کی دی جمع کیگی دا بیا اللہ تعالیٰ ترا جمع کرو او چی را جمع کرو دا محشر میدان تے بیا را جمع کی دا انسانانو پا شکل کی ایو میدان دے اغا ټول دا عرفات میدان نوالی تر آغا تر بیت المقدس پوری او صحرائی سینا دا ټول علاقے در محشر میدان دی. دا محشر میدان صرف دا عرفات نرے دا آغا تر مسجد اقصی پوری آلتا مسجد اقصی کے صحرا کانے دی دا کانی دا پاس با اسرافیل علیہ السلام و دریگ و شپیرے بوخی و دا خلق با علتا جمع کیگی با دا صحرائی سینا چی مصر کے دے او علتا کے بیت المقدس او دلتا عرفات میدان دا تقریباً ٹرینگل جوڑی گی دا سے پا دی علاقہ کے با طول خلق جمع کیگی با او علتا با دا انسان حساب کتاب بدغزے کیگی. نو ثم الیہ مرجعکم بیا خاص اللہ تعالی تا واپس کے دل ستاسو دی. دا حشر چتا پا اسمانونو کنا پا دیزمکا باندے رے و دا ازمکا با اللہ تعالی ہموارا کی بلکو یو پلیٹ و یو سلیٹ بے کی پا دے که منا کندی نا کپری نا سمندرو نا غرو دا با ہموار میدانی کچر یو حلقہ یو اگے چرے پا دیزمکا پراتین اخکاری با دلرینا تکا چیز کسما خطا و برا نشیب و فراز و پدی کی نی. ثم الیہ مرجعکم یا خاص اللہ تعالی تا واپسیستا سودا ثم ینبئکم چی واپس شین سب کی اللہ بتاسول خبر در کی. نو دا خبری نمراد سدے حساب کتاب دے اے یحاسبکم اللہ بتاو سر حساب کتاب کی بما کنتم تعملون پا حقا سوچ تاسو بکولو سو دا اعمالو بتاو سا خبر در کی. لا ینبئکم زکوی چی دنیا کے دا سخکاری چی مونگ دا اعمال کن دا ختمیگی یعنی بس مونگا خبری اکڑی مونگا منزو کو مونگا گناہو کو کارسو مکڑ بدا ختم شو نخکاری او نمخصوصیگی گوئے کی دا رک شو نوی دا رک ندی با اللہ تعالی خبر در کی کنا
چې تا داسې کړو تا داسې کړو داسې کړو دې خبر به درکړي تاسو ته. نو مراد دا تاسو سره به حساب کتاب کی بما کنتم تعملون د هغې عملونو چې تاسو به کول دنیا کې. وهو القاهر یو انسان ویر دا به کیږي به دا دومره انسانانو چې د اربونو په کربونو باندې انسانان به یو داشان جنات د انسانانو نه نه چند سیوایی چې یو عرب انسانانی نو 63 عرب چې دا جنات تی بیا دغه دا 9 ګونه د جنات د انسانانو نه سیوا دي. هغې مکلف دي مونږ مکلف یو. دا دومره انسانانو د دې حساب کتاب آسان وي ګران بني دا او دا ټول جمع کول ځان ته وي دا الله ته ډېر هر څه آسان دي. وهو القاهر او هغه الله تعالی غالب دی. صرف الله غالب دی سو دا بوتان غالب نه دي. فوق عباده د پاسه د بندگانو خپلو دی. الله د خپلو بندگانو د پاسه دی یعنی غالب دی پای باندې. د الله د پاره مکان نشته. د فوق نه مراد دا چت نه دی او نه ګنې دا اسمان دی. دا مونږ چې بر اشاره کو چې الله بره داسې مونږ اشاره کو دې مطلب الله تعالی د اسمان د پاس سره الله د پاره طرف نشته او نه جهت شته. یعنی تو چا باره کوي چې الله داسې دی داسې طرف نشي کولی الله عرض کې دی. دا بره مونږ ولیکو دا د شرافت د وجې نه. کته نسبت شیطان ته کیږي او بره نسبت رحمان ته کیږي. او دې مطلب دا نه چې الله په یو خاص ځای کې دی. الله تعالی د یو طرف او یو جهت او یو مکان او یو ځای کې نه دی. نو فوق عباده الله د خپلو بندگانو د پاسه دی یعنی د قدرت په اعتبار سره. ویرسل علیکم الله تعالی را لیږي په تاسو باندې را لیږي یعنی مسلط کی په تاسو باندې حفاظتن حفاظت کوونکې. حفاظتن جمع د حافظ ته او لفظي معنی د حفاظت کوونکې. نو مراد تینا فرشتي دي. الله په تاسو باندې فرشتي را لیږي هغې ستاسو حفاظت کی. نو فرشتي اصل کې په 3 قسمه دي. یو هغه فرشتي دی چې د انسان حفاظت کی د مصیبتونو نه او د تکالیفو نه او د ضررسا څیزونو نه. ایب ذکرم قرآن کریم کړی دی په سورة الرعد کې. له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله. الله تعالی داسې فرشتي مقرر کړي د انسان دپاره دغه نه مخکې او وروستو وي دغه حفاظت کی. که دا فرشتي نه نو انسان به ورځ تېره نه کړي په دنیا کې. د الله تعالی دغه فرشتي د انسان د حفاظت دپاره مقرر کړي دي. او دا چې کله الله تعالی وغواړي چې دته تکلیف ورسېږي نو بیا فرشتي یو طرف ته شي انسان ته تکلیف ورسېږي. دا یو آسان مثال داسې دی. دا انسان چې وده شي د ده غوږونه کلو دي پوزه کلوره د بعض انسانانو په خوب کې هم خوله کلو وي. دا میږي په دې بدن باندې ګرځي او ماشي او مچان لیکن دا غوږ ته دننه نه ځي او نه دې پوزې ته دننه ځي او نه دې خولې ته دننه ځي. حالانکه انسان هر ټایم د ځان هم نه خبرو. دا ځکه فرشتې په دې باندې مقرر دي. او دا څنګه چې مونږ تاسو په لاره باندې روان یو ناسته په یو څه دی سترګې له راځي نو فوراً دا سترګه بنده شي. دا ولې دا فرشتې فوراً بندې کړي.
دا نگهبان فرشتي ساتونکي فرشتي مقرر دي. یا د حفظتن مراد هغه فرشتي دي چې هغه د انسان اعمال لیکي، چې هغه سار راځي مازدیګره پورې او مازدیګر راشي تر ساره پورې. دا ذکر هم قرآن کریم کړی، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، په تاسو باندې حفاظت کوونکي فرشتي دي چې هغه ډېرې معززې دي او هغې لیکل کی، ګناهونه لیکي ستاسو او نیکۍ هم ستاسو لیکي. نو هغه فرشتې هم دي. او دارنګې هغه فرشتې چې د انسان روح چې کوم دی نو قبض کي، چې د هغې غټه فرشته ملک الموت دی او د هغې بیا ملګري فرشتې هم شته. خو دلته کې ملک الموت او د مرګ فرشتې نه دي مراد، ځکه چې د هغې ذکر ورپسې را روان دی. دلته مراد یا لیکونکي فرشتې دي او یا هغه ساتونکي حفاظت کوونکي فرشتې دي. تفسیر مظهری او سورة الرعد آیت د لاندې لیکلي دي چې د انسان د حفاظت دپاره 360 فرشتې مقرر دي. په هر اندام باندې یو فرشته مقرر ده چې د انسان حفاظت کی. حتی تر دې پورې اذا جاء احدکم الموت، دا ساتونکي فرشتي یي او دا لیکونکي فرشتي تر دې چې انسان ته مرګ راشي، تر مرګ تر ټیمه پورې انسان سره دا فرشتي لګېدلې وي. حتی تر دې پورې اذا جاء کله چې راشي احدکم یو د تاسو ته الموت مرګو، چې مرګ راشي د مرګ ټیم راشي انیټه مقرره پوره شي بیا فرشتې راشي. توفته رسولنا، وفات کوي دلره فرشتې زمونږه. رسول جمع د رسول ده، دلته کې په معنا د فرشتو سره دی او دا فرشتې د حفظتن نه علاوه دي. ګریمر هم زده کول پکار دي، د دې نه هم ځان چې کوم دی خبرول پکار دي. دا رسول چې دا جمع ده خو په قوت د نکرې کې دی او د عربي یو قاعده ده چې کله نکرې نه پس بیا نکره راشي نو دا وروستو به بل وي او مخکې به بل وي، دواړه به یو شي نه. حفظتن هم نکره او رسولو نام په معنا د نکره کې دی. نه مراد ساتونکي او لیکونکي فرشتې وي او دلته کې د رسولنا نه مرادو مرګ والا فرشتې سا اغستونکي فرشتې دي، یعنې د هغه فرشتې نه چې کوم حفاظت کی او یا لیکل کی. رسولنا فرشتې زمونږه. ملک الموت نگران فرشته ده او د هغه بیا ملګري دی بلا شي هغوی ورسره هم راځي. نو رسولنا فرشتې زمونږه. ملک الموت نه یو روایت کې تپوس شو چې ته دا دومره انسانان دي په ځمکه باندې او په یو ټیم کې د څومره خلکو نه روحونه ته اخلي، مشرق او مغرب او شمال او جنوب کې، دا په یو ټیم کې تر ټولو خلکو نه څنګه روح اخلي؟ ملک الموت وی زما دپاره دا دنیا داسې لکه ستاسو مخې ته یو پلیټ چې پروت دی او په دې پلیټ کې مختلف څیزونه ځای په ځای پراته وي او څنګه چې ستاسو لپاره د دې پلیټ نه هر ټیم یو څیز راغستل اسان دي، په یې باندې ټیم نه لګي. وی دارنګې زما دپاره پوره دنیا کې په هر ځای کې چې انسان دی او د هغې نه بیا ساه اخیستل ما داسې اسان دي. وهم لا یفرطون، او دا فرشتې کوتاهي نه کوي. لا یفرطون تفریط نه کوي نه کمی نه کوي
هغې د الله تعالی دا ذمہداري او ډیوټي چې ورله ورکړې ده ډېر په ټایم باندې پوره کړي، چاته 1 سیکنډ مهلت نه ورکړي او چا سره رعایت هم نه کړي چې مخکې کېږم نه او رستو کېږم نه، بس په خپل ټایم باندې د هغه نه روح اخلي. وهم لا یفرطون، او حال دار چې دی کوتاهي نه کوي، تفریط نه کوي د الله په حکم او ذمہدارۍ کې. ثم ردو، بیا دی واپس کولی شي الی الله الله تعالی ته، مولاهم الحق، چې کله روح ته نوالی او بیا د قیامت ورځ شي، د قیامت پر ورځ به الله تعالی دی بیا ځان ته راجمع کیږي. مولاهم الحق، چې مولا د دې دی او برحق ذات دی. دلته وی چې دا ردی مولا دی، مخکې نه ذکر د کافرانو شروع دی، نو دلته راغلی چې د الله تعالی دی مولا دی. او سوره محمد کې دی لا مولا لهم، وی د دی مولا نشتا. سوره محمد کې وی چې لا مولا لهم، د دې کافرانو مولا یعنی الله دی مولا نه دی. او دلته کې مولاهم الحق، چې الله تعالی دی مولا دی او برحق دی. جواب داري چې مولا په ډیرو معنو راځي. مولا په معنی د مددگار او ناصر سرم راځي. الته سوره محمد کې چې لا مولا لهم ای لا ناصر لهم، الله ردی مددگار نه دی. او دلته کې مولا په معنی د مالک سره دی. الله تعالی مالک تی د دی، مدد یې نه کی لیکن مالک هو دی. لکه څنګه چې د یو آقا غلام یو فرمان برداری بل نافرمان وي، نو مولاهم الحق، مالک د دې دی او برحق دی. الا له الحکم، خبردار الله تعالی لپاره فیصله او قضا ده. وهو اسرع الحاسبین، او الله تعالی ډیر زر د حساب کوونکو نه دی. دفع د اشکال وکړه، چاوی دومره په ایربونو کربونو انسانانو او جنات او دې ټولو حساب کتاب دا ډیر ګرانی، یا الله ته نه دی ګران، تاسو ته به ګرانی. هو اسرع الحاسبین، او الله ډیر زر حساب کوونکی دی. او یادا حاسبین دنیا کې ولګوي، الله تعالی دی له ډیر زر عذاب ورکوونکی دی. خلک حساب کتاب مولا برابر کو، مطلب مراد نه سزا مې ورکړه او جرم چې کما کړو د هغې تنبیه ورته وشوه. نو یا د اسرع الحاسبین تعلق دنیا سره، الله به دې له عذاب ورکړي ډېر زرو، او یا تعلق آخرت سره دی. د قیامت پر ورځ به الله ته حساب کتاب څه ګران نه، ډېر زیات آسان دی. الله تعالی ذات دی چې وفات کوي تاسو لره یا د کوي تاسو لره د شپې. الله تعالی پیژني چې تاسو کسب کوئ په ورځ کې، بیا الله تعالی راوهي تاسو لره په دې ورځ کې دپاره دی چې پوره کړی شي نیټه مقرره. یا خاص الله تعالی ته واپس کېدل ستاسو دی، یا به خبر درکوي تاسو د عملونو چې تاسو به کول. الله تعالی غالب دی د پاسه د بندگانو خپلو. الله تعالی را لېږي په تاسو باندې ساتونکي فرشتې، تر دې چې کله راشي او د تاسو ته مرګ وفات کې هغه لره فرشتې زمونږه، او حالدار چې دی کوتاهي نه کوي، یا به دی واپس کولی شي الله تعالی ته چې مالک د دې د حق ذات دی. خبردار خاص الله تعالی دپاره فیصله ده. الله تعالی ډیر زر دی حساب کوونکو نه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل اوے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام من ينجيكم سوک نجات در کوي تاستا من ظلمات البر والبحر د تیارو د وچیو د دریابنا تدعونه پداسې حال کې چې تاسو رابلئ الله تعالی لرا تضرعا پاجزې سره وخفیة او پپټا لئن انجانا کچر اخلاصی راکیا مونتا من هذه د دې تیارونا لنکونن من الشاکرین خامخا مونږ به شو د شکر گزارونه قل وی نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ ینجیکم اللہ تعالی نجات در کوي تاستا منها ددا تیرونا ومن کل کرب او د هر یو غمنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو شریکان جوړوئ قل وی نبی علیہ الصلاة والسلام هو القادر اللہ تعالی قدرت لرونکی دے علی ان یبعث علیکم پدی خبره چراولیگی پتاسو باندے عذابا عذاب لرا من فوقکم دستاسو دپاس طرفنا او من تحت ارجلکم یا ستاسو دلاندی دخپونا او یلبسکم یا اللہ تعالی گڑوڑ کی تاسو لرا شیعان ڈلی ڈلی ویوزیقا او اللہ تعالی اسکوی بعدکم بعد تاسو تا بأس بعض سختی دا بازو انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بار بار بیانو آیتن لرا لعلهم یفقهون دپارا دی چی دی پویشی پدی آیتنو کی مشرکینو تا و کافرانو تا خطاب دے چې کله تاسو په سختو کې را بند شئ په دریاب کې یا په وچه باندې او ستاسو د خلاصي هیڅ یو صورت نی نو داسې وخت کې تاسو الله تعالی ته ژړا او فریاد کوئ معافي غواړئ او د شرک نه توبه وباسئ او دا منښت کوئ که چېرې موږ د دې سختو نه خلاص شو نجات او وموندو مونږ د الله تعالی شکر گزار شو یعنی شرک نه به توبه وباسو او چې کله الله تعالی تاسو ته خلاصي درکړي د هغه مصیبت نه او د آفت نه خلاص کړي او تاسو امن و امان کې شئ
نا خپل وعده یری کې اجړاو فریاد ير کې منخت یری کې بیا هغه شرک کوي بیا په زوړ حالات باندې راشي نو دا مه وایي چې ګنې بیا به مصیبت نه راځي او ګنې بیا به په آفت کې نه ګیرېږو به الله په دې قادر دی چې د پاسه نه په تاسو باندې عذاب راولي یا د لاندې نه تاسو رونیسي یا الله تعالی په خپلو کې تاسو یو بل ته مخالف کې یو بل رائے کې به اختلاف پیدا کې ورونه به مختلف شي یو بل ته نفرتونه الله تعالی پیدا کې دشمنی به پیدا کې ګډ وډ به شي تاسو الله سره د عذابونو بلا طریقې دي تاسو بزان د یو آفت نه بچ کوئ په شلو آفتونو کې به راګیر شئ الله تعالی د آفتونو نه تاسو نشئ بچ کېدی د الله د عذابونو نه بچ کېدو لاره صرف او صرف د الله اطاعت او منل دي دا وکړئ نو خلاص به شئ کنې نشئ بچ کېدی مشرکینو کافرانو به سفر ډېرې کولې دی به په دریاب کې هم سفر کو په وچه به هم سفر کو په دریاب کې چې چا سفر کوي ته پته را چې کله کله ناڅاپه طوفان راشي طغیاني راشي او ډېر اوچتې اوچتې چپې راشي په هغه کې دا کښتۍ او د اوبو دا جهازونه تاویږي او غرق شي نو په داسې وخت کې به د مشرکانو الله ته دعاګانې شروع کړې راز او نیاز به شروع کو منښتې به وکړي که دې طوفان نه او دې بور نه موږ خلاص شو خلاصي وموندو موږ به د الله تعالی شکر گزار شو او الله تعالی چې کله دغه هوا بنده کړي او کښتۍ په صحیح رخ باندې روانه شي او دی وچې ته راشي نو بیا هغه زوړ شرک او بیا هغه خپلې وعدې به یې هېرې کړي او کله کله به دوی په صحرا کې سفر کو نو په دې صحرا کې ناڅاپه چېرې هغه شګې راوالوځي او خاورې چې تاویږي د هغې نه یو آگ بګوله جوړ شي عربی کې ورته اعصار ویل کېږي په هغې قدرتي اور پیدا شي او هغې کې انسان مړ شي داسې ناشنا هوا او طوفاني چې انسان اوچت کړي ابو داود شریف کې روایت دی د تبوک په موقع باندې نبی علیه السلام د مخکې نه ویلو وی نن شپه به ګورې څوک د خیمو نه بار نه روځئ هر سړی په خپله خیمه کې دننه اوسېږي او خپل اوښان هر څه وتړی ګورې بار رونه ځئ ځکه ناشنا طوفان به راځي او بیا یو صحابي د شپې راووت او طوفان دوران کې صحابي اوچت کو نو جبل طوی چې ته ډېر زیات لرې غرونه دي چې هغه بیا یو میاشت پس مدینې منورې ته راورسېدو هوا اوچت کړو هلته رسول هلته کې غورځولی و د صحرا طوفان خو ناشنا طوفاني دلته خو صحراګانې نشته نو طوفانونه نشته عربو کې صحراګانې ډېرې زیات دي دلته طوفانونه هم ډېر زیات دي لوی لوی غرونه د شګو ودرېږي په داسې وخت کې هم دوی بیا منښتې کولې او دعاګانې به یې کولې او توبه تایب به شو بیا او د شرک نه به یې توبه وباسله چې که دې طوفان نه مونږ خلاص شو کله کله به دې نه لاره روکه شوه په یو ناشنا طرف باندې به لاړلو دیسه به د خوراک او څښاک هر څه به ورسره ختم شو هلاکت ته به نږدې شو دوی به توبې شروع کړي او منښتې به یې شروع کړي الله تعالی به ورته لاره سمه کړه دوی به یې خلاص کړو چې امن و امان کې به شو نو بیا به هغه زوړ شرک بیا هغه منښتې به هېرې وې دعاګانې به هېرې وې نو قرآن وی
چې الله تعالی خو په دې قادر دی چې تاسو به کلي کې او هلاک بشئ. دا خو نه چې ګنې دا مرګ په طوفان کې دی او یا په دریاب کې او یا په وچه باندې دی. دا الله تعالی سره د عذابونو خو بلا طریقې دي. تاسو به آباد یې په خپلو کلو کې به یې په پخو پخو کورونو بالاخانو کې به الله به هم هلاک کړي. ولې نیر هلاک کړي سو؟ د نوح علیه السلام قوم مې هلاک کړی دی، د شعیب علیه السلام قوم مې هلاک کړی دی، خو په کلیو کې هلاک کړي دي. دا خو نه چې صحرا ته یې وباسي لږنې هلاک یې کړو. الله د لاندې هم تاسو رانیسلی شي او د پاسه هم تاسو رانیسلی شي. د خلاصي ځای صرف او صرف د الله قرب او د الله اطاعت دی. د دې مثال داسې لکه بلا تشبیه ہو، گویا کہ دبرنا اللہ تعالی غشی راولی نو ته ځان د غشو نه نشي بچ کولی، د الله خواله به ځان رسوي به. نو د الله تعالی سره تعلق او د الله تعالی اطاعت او فرمانبرداري دا خلاصي خبره ده، چې نی نو نشي خلاصېدی. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من ینجیکم، سوک نجات درکوي تاسو ته. ینجیکم د نجا نه دی. نجا اصل کې هغه میدان ته وي چې کولو وي او اوچت وي. انسان چې کله کولو اوچت میدان ته لړ شي نو دی محفوظ شو، او چې څونه ته خلکو ته رادننه کېږي نو خطرې ډېرېږي، او چې یوازې شوي او تنهایۍ ته لړې نو ته خلاصي مومي، ځکه ورته نجا او نجوا ویل کېږي. نو من ینجیکم، څوک خلاصي درکوي تاسو ته او څوک نجات درکوي تاسو ته. آیا ستاسو دا معبودانو بوتانو که نه الله تعالی؟ من ظلمات البر، د تیارو د وچې نه، والبحر او د دریاب نه. ظلمات جمع د ظلمتون ده، مراد ترې سختۍ دي. په وچه کې په تاسو باندې سختۍ راشي او په لمده کې هم تاسو باندې راشي، نو د هغې نه تاسو له څو خلاصې درکړي. د وچې سختۍ څه دي؟ لکه هغه دا چې طوفان راشي په تاسو باندې، لاره دنه روکه شي، د دشمن خطر پیدا شي، مرضونه په تاسو باندې راشي، قحط په تاسو باندې راځي. دا ټول سختۍ دي، د دې نه تاسو له څو خلاصې درکړي. د دریاب سختۍ سري، د کشتۍ ډوبېدلو، د رزق ختمېدلو، د دشمن خطره ده، لاره په دریاب کې ستاسو نه روکه شوه، نو دا ستاسو څو خلاصي هلته کې. او ظلمات جمع ذکر وړم چې چونکې دا سختۍ ډېرې وي، د ځمکې او آفتونه لږ نه دا ډېر زیات دي، نو ځکه ظلمات جمع راځي. او مراد ترې سختۍ دي او هولناکۍ دي. دا مونږ پښتو کې هم استعمالو چې کله انسان باندې حالات ډېر زیات سخت راشي، خلک وایي رڼا راځي مې ستوري ولیدلو. نو ستوري ولې ویني؟ مطلب سختۍ ډېرې زیاتې شي. ګویا کې دا ورځ را باندې شپه شوه، ستوري خو خلک د شپې ویني، د ورځې خو نه ویني. خو دا ورځ دومره آفتونه په انسان راشي چې دا ورځ انسان ته شپه شي، او ستوري خلک د شپې ویني، ما وایي د ورځې ولیدلو. یعنې مصیبتونه را باندې ډېر زیات رالو. تدعونه، په داسې حال کې چې تاسو رابلئ الله پاک لره، په دا وخت کې بیا ستاسو خپل معبودان نی یادو. تضرعا، په عجزۍ سره، و خفیة او په پټه باندې. تضرع عجزي او ګړګړانه او زارۍ ته وایي. په داسې وخت کې بیا تاسو چاپلوسي او خوشامدي نه کوئ، ښه د زړه نه الله ته سوال کوئ.
تضرع دی ته وي چې انسان صرف په خوله نه وي، چې ستا د بدن هر اندام فریاد کی. دغه دعا ډیره زیاته قبلیږي. یو دا چې انسان په خوله باندې الفاظ وي، یو دا چې انسان ټول بدن الله ته متوجه شي. حجاج ابن یوسف طواف کو، یو سړی یا الله مال نظر راکې او مال نظر راکې، سترو کې نظر نو. حجاج ابن یوسف ته ما پیژنې؟ وی نه دې پیژنم. وی د چکر برابرومه چې دې ځای له راځم چې ګورې ستا په سترو کې نظر راغلی، کني سر د نه کټ کومه. هغه یا الله ورپرېوته الله ته، یا الله تر اوسه د نظرو د سر خبره ده. نو سم الله ته متوجه شو، سم دړنه دا سمر غړېده په ځمکه باندې، یا الله سر رانځي اوس بیا خو نظر و. بس بیا خو چونکې دړنې الله ته سوال شروع کو، روی الله پاک دعا شروع کړه چې واپس راتو نو سترو کې نظر راغلو. تر اوسه داسې ګپ لږ اوسې دعا سمه وکړه. زمونږ دعا زیاتر صرف د خولې او د ژبې وي، ذهن وطن پکې متوجه ني. بس صرف هغه روایتي دعاګانې دي او شروع دي او رواج ورته کې دی. کله چې دعا سره زړه متوجه شو، ستا ټول بدن متوجه شو، دکه دعا د اصل کې او دې ته تضرع ویل کېږي. تضرعا په عجزۍ سره، ای متضرعین و خفیتا او په پټه باندې، ای خائفین په پټه باندې نه پړړه کې تاسو دعاګانې کوئ. دعا پړه کې هم کېږي او دعا په خوله باندې ویل کېږي او دعا ټول بدن سره ویل کېږي. یا تضرعا مراد اعلانن ښکارا او خفیتن مراد سرن په پټه باندې. څوک په خوله کې لګیایي، څوک په ظاهره کې لګیایي. نو دا دعاګانې تاسو الله پاک ته کوئ او تاسو له الله تعالی خلاصي درکړي. لئن انجانا یعنی قائلین لئن انجانا، تاسو وایئ لئن انجانا کچر خلاصي راکړي الله پاک مونږ ته، نو من هذه ادي مصیبتونو نه، دې سختونو او دې تیارونو، لنکونن من الشاکرین. ډیر تاکیدات روړو، لام دی او داخره کې نون د پاسه شد دی ته نون ثقیله وي. دا درې واړه تاکیدات دي. خامخا مونږ شو د شکر ګزارو نه. عربو کې هم دا یو طریقه وه چې څوک چا باندې احسان وکړي او ښه ورسره وکړي نو د هغه شکریه ادا کوه. وی الانسان عبد الاحسان، بنده د احسان چرنه غلام دی. نو چونکه الله تعالی احسانات ډیر دي، د الله تعالی شکر ادا کوه کې لنکونن من الشاکرین وي، چې څنګه غلام د خپل مولا شکر گزاریو. څوک چې چا باندې احسان وکړي دغه شکر گزار، موږ د الله تعالی شکر گزار شو، یعنی ایمان بروړو، اطاعت بکو. قلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ینجیکم، الله تعالی خلاصی درکوي تاسو ته، بل هیڅوکم نه، صرف او صرف الله تاسو ته خلاصی درکي. منها دغه ظلماتونه، دغه تیارونه، دغه سختونه. ومن کل کرب، او صرف دغه ندی، نورم ډیر غمونه او ډیر مصیبتونه او ډیر پریشانۍ دي چې انسان ته پتم نشته. په یو ټیم کې په انسان څومره غمونه راځي، پریشانۍ راځي، مصیبتونه راځي، انسان ته د علم نی. الله تعالی انسان بچکی خو انسان ته پته نی. ومن کل کرب، او د هر یو غم نه او د هر یو مصیبت نه.
دا مونږ چې څونه دعاګانې کو نو په ظاهره کې مونږ ته دا ښکاري چې دا قبولې نه شوې، ځکه مونږ ته اثرات نه ښکاري چې مونږ څه غوښتي هغه شان مونږ ته نه ښکاري. لیکن هره دعا د انسان قبلیږي. انسان د خولې نه چې کومه دعا وباسي دا قبلیږي، ځکه دعا عبادت دی. عبادت الله تعالی ریجیکټ کیږي نه، دا هماغه قبلي. اوس هغه دعاګانې قبول هم شي او د هغې اثرات هم ظاهر شي، مونږ ته نه ښکاري. مصیبتونه په انسان باندې راځي، بلاګانې راځي، دا دعاګانې ته بره شي، هغه مصیبت هغې سره ختم شي. اوس هغه مصیبت مونږ ته ښکاري نه، ځکه دعا سره ختم شو، مونږ زموږ دعا قبوله نه شوه. دا چې د قیامت په ورځ باندې مونږ ته ټولې دعاګانې وښي که نه چې دا دعا په پلانکي ټایم داسې قبوله شوې وه، تا باندې یو غټ مصیبت راتو، دا دعا ورته مخې ته شوه، هلته به انسان د الله صحیح شکر ادا کړي. بیا ځکه چې هر څه به وویني په خپلو سترګو باندې که نه، دلته مونږ وینو نه، مونږ ته ښکاري نه، مونږ اکثر ناشکري کوو. هره دعا الله تعالی قبلي او ډېر مصیبتونه الله پاک زمونږ نه لرې کړي. ځکه ویو من کل کرب، او د هر یو غم نه. کرب اصل کې بېچینۍ ته ویل کېږي. نو بېچیني کله راځي چې د انسان د مزاج نه خلاف کار وشي. چې کله هم ستا د مزاج نه خلاف کار کوي ته به خامخا پریشانه کې بېچینه به شي. نو هغې کې غم هم راغی، مصیبت هم راغی، سختي هم راغله، آفت هم راغی. ومن کل کربین یې ووایي. دې کې انسان ته ډېره غټه تسلي ده، حوصله په الله تعالی باندې ساتل پکار دي. الله مونږ د ډېرو غمونو نه بچ کړي، د ډېرو مصیبتونو نه مونږ بچ کړي. ومن کل کرب، او د هر یو غم نه او د هر یو مصیبت نه. ثم انتم تشرکون، بیا هم تاسو شرک کوئ او بیا هم الله سره شریکان جوړوئ. نو آیتونه عام دي، مونږ مسلمانانو هم داسې کو چې کله مونږ باندې حالات راشي نو مونږ الله پاک ته توبه مباسو چې بیا به نه کومه، منښتې م کو، مونږ وعدې م وکړو. او چې کله صحت میلو شي او کله امن و امان راشي مونږ ټولې خبرې بیا هیرې کو. هغه منښتې پوره کول پکار دي، هغه وعدې پوره کول پکار دي چې کومې وعدې مونږ الله تعالی سره په مرضونو کې او په سختو کې کړې وي. کنی نو بل مصیبت به دی نه غټ راشي، نه خپلې وعدې او منښتې بیا پوره کول پکار دي. ولیوفو نذورهم، خپلې منښتې پوره کړئ چې کوم تاسو کړې وي. قل هو القادر، ووایه نبی علیه السلام دا عذاب او دا پکړ د الله تعالی ګور صرف په دریاب کې او په وچه نه دی، دا په هر ځای کې دی. قل وایه نبی علیه السلام هو القادر. په دې آیت کې 3 قسمه عذابونه ذکر دي. الله قادر دی چې د پاسه نه په تاسو باندې عذاب راولي، د اسمان د طرف نه. الله قادر دی چې د لاندې نه تاسو رونیسي، او الله قادر دی چې د دې نه بغیر خپلو کې تاسو ګډ وډ کړي. تاسو به ډلې ډلې شئ، فرقې فرقې به شئ، یو بل سره به اختلافات پیدا شي، بیا به دشمنۍ پیدا شي، جنگ جګړې به پیدا شي، او یو بل وینې به بیا څکئ، یو بل سره به بیا نقصان رسوئ. الله داسې هم کولی شي. لکه په نوح علیه السلام په قوم باندې د پاسه نه عذاب راوستی و، طوفان د پاسه نه راغلو. د لوط علیه السلام په قوم د پاسه نه د کاڼو باران شو، او په صالح علیه السلام په قوم د پاسه نه فرشتې کریغه والې وه، چغې والې وه، او د هغې سینې دغه شوې. د
هود علیه السلام په قوم د پاسه نه هوا راغلی وه او هغوی هلاک شو. او د فرعون په قوم باندې الله تعالی د پاسه نه د وینې باران کړو او دارنګې الله تعالی پې نور چې کوم عذابونه 9مه سپاره کې پې الله تعالی رالیږلي او د لاندې عذابونه هم الله تعالی راوستي دي، لکه فرعون د لاندې نه غرق کړی دی. په سمندر کې فرعون سره د خپل 14 لاکه فوج چې دی نو غرق شو. قارون الله تعالی په وچه ځمکه باندې دا نه چې په اوبو کې، په وچه ځمکه الله تعالی دې رونیسه او لاندې روان دی. الله تعالی د لاندې نه هم قادره دی او الله تعالی په دې هم قادره چې تاسو خپلو کې الله تعالی ګډوډ کړي. دا چې نازل شو نبی علیہ السلام مسلم شریف کې روایت دی وی ما د الله تعالی د 3 دعاګانې وغوښتې نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ماله 2 دعاګانې راکړې قبول شوې او یو دعا الله تعالی قبول نه کړه یعنې واپس شوه. نبی علیہ السلام سألت ربی 3 ما د خپل رب نه 3 سوالونه وکړو فاعطانی 2 دوی راکړې او منعني 1 یو رانه کړه. ایو سألت ربی ان لا يهلك امتی بالسنة اے اللہ زما امت په قحط باندې نه هلاک کې چې داسې قحط په دې باندې راشي چې مکمل هلاک شي. نو فاعطانیها الله تعالی ټیک تا قحط برازي لیکن جزوی برازي، عمومی قحط بنا راځي چې مکمل ارث ختم شي، چې داسې قحط چې نه ماشومان پیدا کیږي، نه غلی وي، نه دانی وي، نه اوبه او ټول خلک مکمل ویخه هلاک شي، داسې به نه کیږي. او بیا ما وی ای الله زما امت به په غرقې بم نه. نو الله تعالی وی ټیک ده ستا امت به نه غرق کیږي، نه په اوبو کې او نه په وچه باندې چې مکمل ټول غرق شي، داسې به هم نه کیږي. او بیا ما دعا وکړه چې یا الله اجعل بأسهم بینهم، الله دې خپلو کې جنګوم ما چې دې خپلو کې اختلافات هم پیدا نشي، جنګ جګړې هم پیدا نشي. نو فمنعنیها الله تعالی زمنه کړم چې نه دا کار به کیږي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا 3 نمبر کار دا هادا اهون و ایسرو، دا آسانم دی او د 2 مقابله کې ډیر زیاتو حد ځکه چې استیصال به نه کیږي، امت به د ویښه نه هلاکیږي، به اختلافات به هم راځي او جنګ جګړې به هم راځي، دشمنۍ به هم راځي، دا به وي او دا 2 عذابونه به نه چې مکمل هلاک شي. قل وای نبی علیہ السلام هو القادر، الله تعالی قدرت لرونکی دی، علا ان پدی خبره یبعث علیکم عذابا چې راولیږي په تاسو باندې عذاب لره. عذابن نکره راوړو یعنی هر قسم عذاب کیدی شي. الله په دې قادر چې د پاسه نه په تاسو باندې عذاب نازل کی من فوقکم، د ستاسو د پاسه طرف نه، څنګه چې د نوح علیه السلام په قوم باندې، د لوط علیه السلام په قوم باندې، صالح علیه السلام په قوم باندې د پاسه نه عذابونه راغلو او مختلف قسمه وو. او ابن عباس رضی الله عنه به د من فوقکم معنا کوله چې الله تعالی من قبل امرائکم و اشرافکم، الله تعالی به تاسو باندې سرداران او مشران مسلط کی، اوم عذابی په تاسو باندې، ای به ظلمونه کی، زیاتی به کی، ناجایز ټیکسونه به تاسو باندې لګي به،
او ستاسو ویني اور سبس کی با داسې عذاب الله پاک تاسو باندې مسلط کی. نو من فوقکم د ستاسو را پاسه طرفنا، لکه نبی علیہ السلام فرمائے کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې تاسو یې کنه اعشان امیران او بادشاہان به تاسو باندې مسلط کیږي. که تاسو نیک یې نیکان خلق به راځي او که تاسو بد یې نو بد خلق به راځي. د علی رضی الله عنه په دور خلافت کې فتنې شروع شوې، جنگ جګړې هم ډېرې زیاتې وې او فتنې هم ډېرې زیاتې وې. دومره غټه فتنه وه چې علی رضی الله عنه کیپټل چې و دارالخلافه د مدینې منورې نه کوفې ته منتقل کړ. دومره فتنې وې چې د نبی علیه السلام په دې حال کې وینه توی نه شي. نو راشه کوفې ته راشه، نو کوفه کې به ځکه هر څه کېږي نو کېږي به. نو چا علی رضی الله تعالی عنه ته وی چې عجیبه خبره ده، د ابوبکر په زمانه کې امن و امانو او د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې ښه امن و امانو او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې هم ښه امن و امانو، خو چې ترالی نو بس فتنې شروع شوې. نو هغه ورته وی د هغې رعایا مونږ وو او زمونږ رعایا تاسو یې. مونږ ښه نو په مونږ باندې الله پاک ښکلي خلک امیران کړي وو، ځکه مونږ ښه وبل او زمونږ رعایا تاسو شوئ. اوس تاسو خراب نو بس مونږ هم در باندې بیا خراب مسلط شوي. هغه ترکي به جواب ترکي ورکړو که نه چې مونږ ښه نو ځکه مونږ باندې ښه خلک مسلط کېدلو. نو کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې تاسو یې آشان امیرانو به تاسو باندې راځي. من فوقکم د ستاسو د پاسه طرفنا او من تحت ارجلکم، چې کله الله تعالی د خلکو نه خوشحاله شي لومړنی کار دی چې په داسې بادشاهان برای چې هغه سخاوت واله به وي، نرم دله به وي، چشم پوشۍ واله به وي او عدل و انصاف به قایمي او مال به همیشه د سخاوت خلکو ول په لاس کې وي. او چې کله الله تعالی ناراضه شي او خفه شي نو حدیث کې راځي چې لومړنۍ نشاني داره چې سخت دله ظالمان بادشاهان به مسلط شي او مال به د بخیلانو لاس ته لړ شي. دا د الله تعالی د ناراضګۍ علامت دی. او من تحت ارجلکم، یا د ستاسو د لاندې طرف نه. ارجل جمع د رجلون دا خپې ته وي، د ستاسو د خپو د لاندې نه به الله تعالی تاسو باندې عذاب مسلط کی، لکه څنګه چې فرعون باندې او قارون باندې مسلط کړی دی. او ابن عباس رضی اللہ عنہ با من تحت ارجلکم په تفسیر کې وی اے من قبل سفلتکم و عبیدکم، چې تاسو کوم ماتحت دي کنه هغه به الله تعالی الټه کی. خپل زوی دې ستا خبره به نه مني، لور به دې خبره نه مني، نوکران به دې خبره نه مني، غلامان به دې خبره نه مني، رعایا به دې خبره نه مني. چې کم ستا ماتحت دي هغه ورته الټه شي، دی نه به پریشانوي. لکه څنګه چې نن سبا اکثریتو تقریبا 90% خلکو د خپل اولاد نه او د خپل بیبي نه او د خپل ماتحتو نه پریشانه دي. وجه داره چې دی خپله الټه شوی الله پاک ورته هغې الټه کړي دي. مونږ له خلک راشي چې دا زوی مې چیړه کي، ته چیړه کې ځکه زوی چیړه کي.
ته الله تعالی سر چیړه کې الله پاک د خپل زیړو کې دوکه تا سر چیړه کې ځکه چې ته چیړه کې ته سم شه توبه وباسه ستاسو به خود چې کم نه سمي او من تحت ارجلکم یا ستاسو د خپو د لاندې نه به الله پاک تاسو رانیسي عذاب بر باندې راولي او یلبسکم یا به الله تعالی ګډوډ کی تاسو لره لبس یلبسو من ګډوډولو دې کې د پټولو معنا ده چې کله یو څیز ګډوډ شي نو پټ شي بیا نو انسان پہچان نشي کولی امتیاز نشي کولی الله به ګډوډ کی تاسو شیعان ډلې ډلې شیعه جمع د شیعتون ده شیعه هغه ډلې ته وایي چې د هغې مقصد یو وي منشور یو وي رای د هغې یو وي او هغې ته شیعه وي الله تعالی به تاسو مختلفې ډلې به کي فرقې در فرقې به شئ فرقو کې به دننه فرقې به شئ او هر یو به ځان ته ټکي بلې ته به غلط وي وإعجاب كل ذي رأي برأيه دا هم د قیامت د علاماتو نه دی چې سړی وي زه ټیک وایم او زه په حقه باندې ما او زما نه ټول خلک غلط دي او ټول په ناحقه باندې دي نو دا به تاسو ډلې ډلې به شئ اول به بدګمانۍ پیدا شي د بدګمانۍ نه بعد بدزباني پیدا شي لومبنی اختلاف د څه بدګمانۍ نه غلط ګمان کې په چا باندې بدګمانۍ نه بره بیا بدزباني شي یا به تخلی استعمالی به یا به نفرت او دشمنی پیدا شي یا به یو بل نقصان به یو بل ته رسي نو الله تعالی به تاسو خپلو کې ډلې ډلې به کي خو داسې ډلې چې د هغې نیتونه یو بل ته خراب وي یعنې دا اختلاف په رایې کې په حقیقت باندې نه د زړه اختلاف وي د صحابو منځ کې هم اختلاف راغلی د امامانو منځ کې هم اختلاف دی خو دا اختلاف په رایې کې و وړه کې اختلاف نو لونه د هغې بلکل مکمل یو او د غټ دلیل دا دی چې کله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله عنه کې جنگ کېدو نو د روم بادشاه امیر معاویه رضی الله عنه ته خط رالیږو چې ته په حق باندې ستا د مقابل په ناحق باندې نو که ته غواړې زه به تا ته مدد درولېږم فوج به درولېږم نو معاویه رضی الله عنه د روم بادشاہ ته وی یا کلب روم وی اے د روم سپیا وی کتا د علی رضی الله عنه خلاف یو قدم اوچت کو نو د علی رضی الله عنه د لښکر لومبني سپای به امیر معاویه وي دماغ سره اختلاف چې کوي د حکومت د پاره او د بادشاهت د پاره او د مال د پاره نه دی اختلاف زمونږ په یو مسله باندې دی زه په د یو خبرې ته حق یم هغه بلې خبرې ته حق وي ته څنګه به راځې او د امیر علی رضی الله عنه خلاف به قدم روچتې دا یې منځ کې اختلافات دا په د حکومت د پاره او سلطنت د پاره او د تکبر په بنیاد نو د رای په بنیادو د دوه ټولو رای ټیک وي نو عذاب یذیق بعضکم او الله تعالی به اوس کوي بای تاسو ته بأس بعض سختی د بعضو یو بل به تاسو وخی یو بل به ټکوئ قیامت نه مخکې به قتل سیوا شي قاتل ته به هم دا پته نه چې ولې قتل ومه مقتول ته به هم دا پته چې زه په څه خبره قتل شومه داسې قتل عام به دا د قیامت علاماتو نه دي یذیق بعضکم بأس بعض الله به اوس کوي بای تاسو ته سختی د بعضو انظر وګوره کیف نصرف الآیات سرنګ مونږه بار بار بیانو آیتونو لرا
وی مونږ څنګه آیتونه په عجیبه انداز کې خلکو ته بیانو، خو خلک دی چې نه پوهیږي. لعلهم یفقهون، د پاره دی چې دی پوه شي، چې دی په دې باندې غور او فکر وکړي. لیکن خلکو که یو خبر راټینګه کړې را پوهیږي نه. وای نبی علیہ السلام څوک نجات درکوي تاسو ته د تیارو د وچو د لمدې نه په داسې حال کې چې تاسو رابلئ الله پاک لره په عاجزۍ سره او په پټۍ سره. که چېرې الله تعالی خلاصي راکړي موږ ته د دې سختونه، خامخا به شو د شکرګزارونه. وای نبی علیہ السلام الله تعالی نجات درکوي تاسو ته د دغه سختونه او د هر یو غم نه، بیا تاسو شرک کوئ. وای نبی علیہ السلام الله تعالی قدرت لرونکی دی په دې خبره چې راولیږي په تاسو باندې عذاب د ستاسو د پاسه طرف نه یا ستاسو د خپو د لاندې طرف نه، یا الله تعالی ګډوډ کړي تاسو ډلې ډلې او څه کوي باید تاسو ته سختی د بازو. اوره څرنګې موږ بار بیانو ای خپلو آیتونه د پاره دی چې دی پوه شي.